الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت پر آیات مبارکہ کی فرمائی وی اولم یر الانسان آیا نگوری دا انسان انا خلقناه چی یقینا من پیدا کردی دلرا من نطفت دایوی نطفینا فاذا هو خصیم مبین بس اچانک بیا دیو گردی جگڑ مار خارا جگڑ کون کیو گردی اللہ نے وجہ خبر داسې د الله رب العزت فرمایي چې انسان پیدا ما کو تخلیق د ده ما وکړو او دله د وجود صورت ما ورکړو خو بیا دې زما په مقابله کې ودرېږي او پیدا مې د وړې نطفې نه کړ. د دې وجې محدث کبیر علامه انور شاه کشمیري رحمه الله لیکي هغه وایي چې په مخلوقاتو کې د انسان پیدایش دا ناشنا دی. د یوې نطفې نه الله رب العزت دې تیار کړ خو دا انسان په دې سوچ ولې نه کوي؟ وایي سوچ ځکه نه کوي چې د انسان کوم څیز سره چې د روزمره د سړي معمول لازم نو سړي بیا عام وګڼي. نو دا انسانان چونکې پیدا کېږي د دې پیدایش کېږي عام طور نو خلک دې طرف ته ډېره توجه نه کوي په دې سوچ نه کوي چې دا الله رب العزت ناشنا مخلوق پیدا کړی دا د وړې نطفې نه څنګه دی. نو اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه چې پیدا کړی دی الله رب العزت فرمایي دلته موږ د یو نطفې بیا د هغې معمولي سي نه فاذا هو خصیم مبین نو بس اچانک وګرځي بیا دې جګړه کوونکي. دې وجه سیدنا علی کرم الله وجهه فرمایي وایي ما بال قوم یفتخرون څه مناسب دی هغه قوم لره چې فخر وکړي څه دی هغه قوم لره چې فخر کوي چې اولهم نطفه اول د دې نطفه دی اول نطفه دی و آخرهم جیفة او آخر یې څه شی دی ډیران دی چې جیبې خوري خاورې دي مولانا. نو الله رب العزت فرمایي چې دا زه ورله دونه پیدایش وکړم فاذا هو خصیم مبین بیا دا جګړه وګرځي. خبره داسې وه چې یا عاص بن وائل یا ابو جهل یا عتبه مشهور ابو جهل دا ټول باره کې دغه شته چې دا یو پیران تل لاره کې روان په صحرا کې چونکې د حرم شریف د حدودو نه به چې لږ بار شو بیا ټوله صحرا واوړې نو هلته نه داسې یوه کوپړۍ شانتې راواغېښتله هغې له به دې چې ګوتې وړلې به ریزه کېده داسې یعنې یو وړوکي و داسې بس داسې حد ته رسېدلي و زوړ شوي. نو راغې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي دا څه دي؟ وایي دې له ته ګوتې وړه چې هغه ورله ګوتې وړې نو هغه داسې خورې شوه ریزه شوه. ورته دا به خدای پاک رادغه کوي تکه شان چې موږ خدای پاک ریزه کړي ختم هم کړي هر څه ختم شي نو خدای پاک به بیا دا انسان دغه شان راژوندي کوي. دا خو زه نه منم. نو الله رب العزت دغه خبره کوي اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین. نو الله رب العزت دغه خبره نو الله وایي چې دا خو دغه شان وي وضرب لنا او دی بیانې زمونږ دپاره مثلا مثالونه موږ دپاره زمونږ په باره کې مثالونه بیانوي. ونسي او هیر کړی دی خلقه او هیر دی د خلقه پیدایش دی. الله رب العزت خو دې پیدا کړی دی خپل پیدایش هیر دی زمونږ په باره کې مثالونه بیانوي او خپل پیدایش هیر دی. قال نو وایي من یحیی العظام څوک به چې دی دا هډوکي من څوک دی یحیی العظام چې راژوندي به کړي دې هډوکي لره وهي رمیم او حال دا دی چې دا زاړه وي دا ریزه شي زاړه شي نو دا به بیا څوک چې دا هډوکي څه کړي دا به بیا راژوندي کړي.
قلت ورته اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یحییها راجوان دی کوي دی لرا الذي هغذات انشأها چې پیدا کړو دی لرا اول مره پړومبني ځل کوم ذات چې دا پړومبني ځل باندې پیدا کړی دی دک الله رب العزت بیا دی لرا راجوان دی دا چا کار دی دا الله کار دی دا چا کار دی دا الله رب العزت نو الله رب العزت فرمایي ورته وایا چې کوم ذات دغه پیدا کړی دی اوله مره پړومبني ځل هغه راژوندي کوي وهو بكل او دغه الله رب العزت په هر یو خلق پیدایش باندې علیم علم باندې پوهه دی الله رب العزت په دغه هر څه باندې علم الله وی الذي دغه الله دغه ذات هغه دی جعل چې ګرځولي دي جوړ کړي لکم ستاسو لپاره من الشجر الاخضر د اغشنی ولې د نارن اور جوړ کړی دی ګرځولي دي ستاسو لپاره د اغشنی ولې نه اور فاذا انتم نو بس اچانک تاسو منو د هغې نه توقدون اور بلوي اورونه دې بلوي نو یو خبره پکې مفسرین دا لیکلې ده چې د شام علاقه کې څه بوټي یو بوټي به خلکو راواغېسته د هغې صدف ته مخ ته پاڼو د بل بوټي سره چې څنګه به ولګو شین بوټي به هغې نه به اور بل شي الله رب العزت فرمایي چې الله هغه ذات دی چې ګرځولي ستاسو لپاره من الشجر الاخضر د هغه شنې ونې نه د څه نه د شنې ونې نه نارن اور فاذا انتم منه توقدون بس اچانک تاسو د هغې نه څه کوئ بس تاسو د هغې نه بس تاسو د هغې نه اور بلوئ الله فرمایي اولیس الذي آیا نه دی دغه ذات خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه اسمان چا پیدا کړي دي الله آیا نه دی دغه ذات کوم ذات الله رب العزت چې پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو دی بقادر سو قادر الله رب العزت قادر ذات نه دی قدرت نه لري په دې بس باندې علان په دې خبره باندې يخلق چې پیدا کی مثلهم په مثل دغه ولې الله په دې قدرت نه لري ورو مثل باندې پیدایش دراني فوټوسټیټ خو بیا آسان دی نو ولا اوليس الذي آیا ندی هغه ذات خلق السماوات چې پیدا کړی د اسمانونو لرا والارض ځمکې لرا بقادر سو قادر على ان بدی خبره باندې يخلق چې سکی پیدا کی مثلهم په مثل دغه بلا ولنا دغه ذات او هو الخلاق العليم او دغه الله رب العزت پیدا کوونکی دی او علم والا ذات دی دغه الله رب العزت پیدا کوونکی دی او علم والا ذات دی نو خالق څوک دی الله علیم ذات څوک دی الله یا انما یقینا بخبر دادا امره حکم دغه الله امره حکم دغه الله رب العزت اذا فهو وقت اراده چې اراده وکړي شیئا د یو څیز ان یقول له نو وایي تکن شا فیکون هغه شی موجود شي الله رب العزت چې د یو څیز د عدم فیصله وکړي چې دا څیز ختمو انما امره یقینا حکم د الله رب العزت اذا په هغه وخت کې اراده شیئا چې اراده وکړي د یو شي د عدم کولو د ختمولو ان یقول نو وایي له هغې ته کن عدما نشته فیکون عدما هغه نشت شي هغه ختم شي یا دا یوه معنی شو دویمه معنی داسې انما یقینا دغه الله امره حکم دده اذا اراده هر کله چې اراده وکړي شیئا د یو څیز موجودا د موجود کولو ان یقول له نو وایي دغه څیز ته کن موجودا ته موجود شه فیکون موجودا هغه څه شي موجود شي دی ورته وایي موجود شه الله رب العزت اراده وکړي هغه څه شي موجود شي دا چا قدرت دی د الله رب العزت دا یو ذات دی د لحظې د رفتار
د سکندونو په حساب کې الله رب العزت چې چاته عزت ورکول غواړي نو سوی وی ما دل عزت ورکو نو بیا په ټوله معاشره کې دغه څه شي عزت خور شي دغه ذات دی چې الله درنه عزت واخلي بیا څوک تا ته عزت درکولی نشي الله وایي عزت مې درکړو دین ته دې سپکو کتو ایمان دې راونړو ته چې دې د دین نه اخوا لاړې زه دغه عزت مې درنه واغېستو نو چېرته به ورته خلکو ښکلې وي چېرته به یې ورته وي داسې شغلې کوي لکه د انور په شان داسې بیا ورته وایي تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب چرته بیا ته وګوره د هغه د یعنی د بادشاهۍ نه به خلک یېرېده او الله رب العزت چې کله د هغه د هلاکت فیصله وکړله نو بیا یې چې دی په اوبو باندې دا وکړو او څوک یې تپوس کې نو بیا وایي ایمان راوړه د موسی او د هارون علیه السلام پر کله داسې وي چې دومره محلات جوړوي د شیشې جوړوي د بل څه جوړوي و چې الله رب العزت یې هلاک کوي نو بیا خلکو ته وایي چې خبرې راسره کوي نو بس یو ګزار راکوي دا رانیسل د چا په لاس کې دي د الله رب العزت په لاس کې زموږ د چارسدي لوی عالم اکثریت خلک پرې پېژني شیخ ادریس صاحب الله دې په عمر کې برکت واچوي ډېر دې مشهور شخصیت دی بلکې چې کوم د پښتانه دي نظر چې په عام ډریوران چې عام کسان چې سنا سم لګ ګوري په 100 کسانو کې بچي 80 کسان چې دا بیانات کوي یو چې څوک نور صرف بل څه کوي نه کیسه خو چې اصل مسلمان ګل معمولی ګوري نو ګوري هغه وایي چې زه یو ځای د جلسې لته د تقریر دستار باندې وایي چې لاړم هغې دستاربندي چې داسې وړوکي شانتې کور پای کې دستاربندي و طالبان ورسره ډېر زیاتو دستاربندی کوي دوره حدیث والا وایي زه حیران شوم ما ورته چې دا کور خو وړوکي دی او جومات هم نشته نږدې ته وایي ما ته وایي چې دا دې ځای کې یو خان دی جومات د هغه دی ښه غټ جومات جومات یې باندې ډېر غټ جومات جومات دی چې ښه غټ جومات دی خو هغه راته وایي چې تاسو د دستاربندو کې د سیاست خبرې کوئ تاسو دا کوئ نو د مدرسې نه هم راباسلو او دوره حدیث هم را باندې بس هسې کتابونه اوس د کور والا راته چې بس هسې هم دغه دی دا کمزوري لږ دي راته چې بس زمونږ دا کور خالي دی دې کې وایي بیا په بله پیره دستاربندۍ ته تلمه نو بیا هغه مدرسې والا بیا هغه جومات مو بیا یې مونږ سزا یې هم اخیستې او ډېر ښه وایي ما ورته چې دا څه ناشنا کار نه دی هغه خان پکې لګیا به پکې خدمت کوم وایي هغې ته مې ویل مولوي صاحب ته چې دا څه ناشنا کار نه تاسو په بله پېره دنه سر ټکو وایي ما ته وایي چې دي د خدای نه نه یېرېږي دا د خدای نه نه یېرېږي ټوله ورځ به یې کنځلې کولې علماو پسې یو څه بل څه پسې په جبه یې کینسر لګېدلی دی ځکه یې راله اوس ځای راکړی دی کینسر پې لګېدلی نو چې خدای دې پکړ کوي بیا چې دې ته هېڅ هم نه شي نو د دې وجې الله رب العزت ته ځان نږدې کولی انما امره یقینا حکم د الله رب العزت اذا اراده هر کله چې اراده وکړي شیئا د یو څیز ان یقول له نو وایي تکن شا فیکن نو هغه شي دغه ځای دی اوس زمونږ دلته کې موجود دی هغه باندې څه بیمارۍ راغله ډېرې سختې لکه اوس خراب دی په خراب حالت کې داسې ورته ووایي نو هغه چالوي چې یاره ما ته صفا پته ده چې دا زما کوم حالت دی دا ما قرآن ته سپک وکړه قرآن مې یاد کړ او بیا مې هېر کړ بیا مې هغې ته داسې سپک وکړه د هغې د وجې خدای راټینګ کړ صفا راته پته ده اوس کار روزګار هم کوي یو څه څه خو کیسې د مخکې نه خرابه نو صفا راته پته ده چې دا زه د قرآن د وجې خدای پاک راټینګ کړ نو چې کله د خدای راټینګي بیا یې څه نه کي هغې نه مخکې الله رب العزت ته توبه ایستل د الله یې توفیق راکړي الله رب العزت فرمایي چې هر څه د الله په لاس کې دي نو فسبحان الذي بس وایا فسبحان الذي بس منزه دې دغه ذات پاک دې دغه ذات الذي ټول ثنا صفتونه هغه ذات لري دي بيده چې په لاس د هغه کې ملکوت السماوات بادشاهي د څه شي ده دا ملکوت کل شی بادشاهي د هر یو څیز ده د ذرې ذرې ده دا د چا په لاس کې ده د الله رب العزت په لاس کې
و الیه ترجعون او دغه الله تاسو واپس دا بل ذات ته واپس نشتا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. الله رب العزت فرمایي چې دغه ذات ته واپس دا په دنیا کې میرا ټیک نه کړې قبر ته راځي قبر کې میرا ټیک نه کړې آخرت کې زما سره یو هم زمان نشي. فسبحان الذي بس باقی دغه ذات لرا بيده چې په لاس د هغه کې ملکوت کل شی بادشاہی دا هر یو چیز دا اختیارمند دا هر چیز دی هر یو چیز دا په لاس کې و الیه ترجعون او دا الله رب العزت تاسو واپس دا نو الله رب العزت زموږ واپس دا بل در نشتا فکر دې چې دغه در سره خپل وابستګي خپل ملګرتیا خپل تعلق دا مضبوط الله دې له توفیق راکړي الله دې له توفیق راکړي. نو دا به چې باوانه کېږي ګوره ښا دا به چې داسې نه کېږي چې نوی پیغمبر به راځي هغه سره به ځان جوړوه نه دا موږ دا ایمان دی چې دغه آخري پیغمبر دی آخري استازی د الله رب العزت د جانب نه خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لار به راټینګو د الله رب العزت احکامات به منو. لومبنی حکم پکې دا دی چې مونځ وکړو د مونځ نه بغیر ترقي ناممکن ده ناممکن چې ته زه د الله ته سجده نه لګوم او زه د عروج باندې نه په زوال وي یو شیطان یوه سجده ونه لګوله ته وګوره دا ځل نه تر ابده تباه او برباد شي. نو مونځ به کوو وي الله دې راله توفیق راکړي. بیا نور چې څومره معاملات یا به سمول غواړي دا مه وایه چې په پلانکي مرګ راغی زه به توبه وباسم او ما دا پردي حق دې لاندې کړي قصاص بس دا بیا څه ګپ شپ دی چې دا مونږ څه لګي د خپل کور والا حقوق د زوی حقوق د رور حقوق د خوریانو حقوق د مور پلار حقوق دا ټول به پوره کړو. معاملات به صحیح کړو سیاسي ژوند به صحیح کړو سماجي ژوند به صحیح کړو معاشرتي ژوند به صحیح کړو الله به کار کړي. الله رب العزت ته توفیق راکړي. الله دې داسې وکړي چې په هیڅ کې چاته محتاج نه شو نه په ساینسي طور سره نه دیني علومو سره چې په دیني علومو کې موږ چې دی نو داسې خلکو ته محتاج شو چې هغه د غیر ایجنټ وي او راته ناست وي موږ هغه پسې بیا روان او نه په دې نورو معاملاتو کې. الله رب العزت په هر څه کې موږ کفیل وګرځي. الله فرمایي اولم ير الانسان آیا نګوري دا انسان انا خلقناه چې یقینا موږ پیدا کړی د لرا من نطفه د نطفینا فاذا هو خصيم مبين اچانک دی وګرځي د جګړه دوخ کارا و ضرب لنا بیانوي موږ لرا مثلا مثالنا ونسي خلقه او کړي دی پیدایش خپل قالا وای دی من یحیی العظام چې سو برا جن دی کوي دا هډو کی وهي رمی محال چې دا زاړه شوی دی. قلت ورتوا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یحیی الذی راجون دی کوي دی له هغه ذات انشأها چې سیکړي دی پیدا کړی دا لره اول مره په لومبي ځل باندې او بكل خلق علیم او دا الله رب العزت په هر پیدایش باندې علم والدی الذي الله رب العزت جعل غرزولی لكم ساز دبارا من الشجر الاخضر نارا دا غشنی ودنا اور فاذا انتم بس اتاسو منه تدغنا توقدون اور بلوي او ليس الذي اعانت هذا خلق السماوات دي پیدا کړی د اسمان لرا ولا د ځمکې لرا بقادر قدرت ولا على ان فليبان چې پیدا کی مثلهم په مثل دغه بلا ولنا وهو الخلاق العليم دغه الله رب العزت پیدا کوونکی علم والا دی. انما یقینا په خبر الله امره فیصله د الله رب العزت اذا په هغه وخت کې اراده چې اراده وکړي شی د یو کار ان یقول له هو له دغه سیستم شابه یكون غشي نو مرتي دوړه باندې پکې موجود کیږي دوړه پکې صحیح کیږي د موجود او د عادت. فسبحان الذي بس باقی دا هغه ذات لرا بيدیه چې بلا ساه کې ملکوت کل شی بادشاہی د هر یو چیز ده و الیه ترجعون دا الله رب العزت تاسو واپس ده.